تفسیر سورہ المزمل دا آیت نمبر اول نه تر آیت نمبر 19 پورې درې مسلې ذکر کیږي. یو دا چې د شپې عبادت کوه، دویمه ده چې د شپې عبادت په سړي کې ماده د مشقت پیدا کوي. څه پیدا کوي؟ ماده د تحمل د مشقت. او دریمه مسله پکې دا ذکر کیږي چې صبر کوه، همت بنه بایلې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او آیت نمبر 6 هغه کې څو مسلې ذکر دي. یو دا چې موږ کې قرآن دومره وایي چې څومره ویلې شي. دویم د جنگ ذکر دی پکې. دریم د دې ذکر دی چې بعضې خلک په ځمکه کې سفر کوي د تجارت په غرض باندې، نجایز خبره. څلورم د زکات تذکرہ ده پکې د تجارت په حواله. ابن مسعود سے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې هر هغه بنده چې د بل وطن نه سامان راړي تجارت په غرض باندې خپل وطن ته او په مناسب نفع خرڅ کی په خلکو باندې چې دغه ضرورت پوره شي، الا كانت له منزله عند الله، د خدای په نسبت باندې یو مقام دی. ځکه د انسانانو باندې آسانی راوسته، څه وکړه؟ آسانی راوسته. نو استاد چې دلته نه سامان یوسي ایون کله تجارت په غرض باندې یوسي قندهار ته، خدا خلک هلته محتاج دی ورته او هلته کې دا شی پیدا کیږي نه، نو دا په کې ګټم کړي مناسبه، خو خدای بدل په دې اجر هم درکړي. او حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د جهاد فی سبیل الله نه بعد خه حالت چې زما خوسته چې مرګ راته پکې راشي، خه حالت یعنی زه غواړم دا چې په جهاد فی سبیل الله کې ما باندې مرګ راشي، الله تعالی کې جهاد کو او مرګ راته راشي. خو یې دینه بعد دویم حالت چې زه غواړم چې مرګ ما باندې پاغه حالت کې راشي، هغه دا چې زه چرته په یو وادي کې او کسب د رزق حلال کوم، چرته په یو وادي کې او کسب د رزق حلال کوم، یعنی چې رزق حلال ګټم چې مفخوري نه کوم. ابن مسعود سے وایي چې دویمه مسله د انفاق او د خرج کولو په لار د الله کې. په پیغمبر اسلام صحابونو ته تاسو کړو وې تاسو کې وې څوک داسې دی چې د هغه دا خوخی چې زما وارث یا رشتہ دار سره د مال وی ما سره دی نه. صحابه وې داسې څوک نشته. هر یو سره وې ټیک تر رشتہ دار سره دی خو ما سره دی نه. صحیح اول ځان پسې جهان. وې څوک تاسو کې داسې دی چې هغه وې چې زما وارث سره د مال وی خیر د کما سره دی. صحابه وې داسې څوک نشته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی پستا مال هغه دی چې کوم د ځان نه مخکې الله ته ولېګو او چې کوم نه پرې خدا خوستانه دی خو وارث دی. نو اس مقصد دا دی کته د محفوظ کولو ډیر کوشش کوي دې پته ولګی دا چې ته د وارث مال غواړې د ځان مال نه غواړې، ځکه ستاسو لپاره خو باغ چې ځان نه مخکې ولېګو دا د وارث لپاره دی. او چې کوم دی ورکړې چې غنی ته د الله درته لپاره کله کله څور کې کنه. یا ایها المزمل، تزمل دیته وي دغه وګوره چې لوی کمبل وي او سړی په ځان بالکل پټ وي. صحیح ځان پټ ځان نه غاړل. نو مزمل معنا او ځان نه غاړون کیا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کله لومبای وحی چراله نو عمر هغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها زملونی ما باندې کمبل واچو ساړه می کی. صحیح ځکه hebat اغسته. څه د دوه وجو، یو خدا چې په دې تاریخ غار کې دا ناشنا سره څوک راغی، او دویم دا خو فرشتو جبرئیل امین دا فرشتي زور ہوتا ته معلوم دي او پوره دنیا به وجه تک نه داسې لاندې ورغه وسپد. صحیح نغه پیغمبر اسلام د درې درې زور ورته. حضور اسلام فرمایي حتی خشیت علی نفسی د پزانو چې سارا نه داسې چې کله فرشتي زور او دا اصل کې ټریننګ پیغمبر اسلام دې ځین کې خودل چې دومره زور و برداشت کې سبکه دومره زور و برداشت کې. صحیح دا فوم چې جوړي فوم وګورئ دا فوم چې جوړي نو دې باندې هغه پریسنګ کوي کنه چې دا څومره زور برداشت کولی شي. نو پیغمبر حضرت والسلام خو له مصیبت ته تیارو، لوی تکلیف ته تیارو، د جبرئیل امین درې ځله ور زور ورک. صحیح چې صحیح پیکینګ یو شو ورته اوس ورته اوس زور برداشت کولی شي. اوس دنیا کې څومره تکالیف دي دا ټول با خو پیغمبر حضرت والسلام اړوم به کمزور چونه خو یقینا ډیر زیاتو. نو حضور اسلام وې ځان باندې چې سارا نو بس او د دې وجه چې په کم درې کاله بعد سوره بعد یو کوارټر کم درې کاله بعد یعنی 2 کاله او 9 میاشتې بعد چې پیغمبر اسلام بیا د غار حرا را روانو. امام بخاری حدیث نقل کړی حضرت عائشہ رضی الله تعالی فرمایي ما ته پیغمبر اسلام نودیت من السما، اسمان طرف نه आवाज راغی محمد صلی الله علیه وسلم.
ما چې برو قتل فاذن انا بالملك الذي جاءني بحرا هغه سړی چې غدونیم کاله په کم درې کاله وړاندې التغار کې راغله او ماره زور را کړو هغه په یو کرسای ناس د اسمان زمکه میاس کې زمکه اسمان زمکه میاس کې نه ما خو هغه زور رايات چې ما کې لاس پکې کړی چې کوس راغې ا دې کار ته زور را کوي نو بالکل مړی وي صحیح خو هغه تکلیف پر آیات نو بیا را باندې سره راغی صحیح نبی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها زملونی نو الله تعالی ورته پاسا کمبل له پدانه چولې پاسا اولی یا ایها المزمل او ځان په کمبل کې غاړون کیا قم اللیلا ادرا وشپا معنی څه یعنی شپه شبگیر کا څوک تا شوگیر وای شپه شوگیر کا قم اللیلا ادرے کا دشپے ټول الا قلیلا مگر لګی سنا آرام کوا لګی سپکه آرام کوا نصفه نیمه دشپے آرام کوا او انقص منو قلیلا یا کم کد نیمه نوم لګون دی یا کم کا د نیمه نوم لګون دی او زد علیه یا زیاتی کا پنیمه باندې لګون دی ورتل القرآن ترتیلا اول قرآن پا پراپر طریقہ بانے ترتیل مانا پراپر طریقہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ تاکہ سرمونگا نازل ان کے تابانے قولا ثقیلا یو دیر درون قول مضبوط ذمہواری دیر درون قول یہ درون حکم در قرآن درون حکم در دینہ بنور سی چی ټول انسانیت لبا دعوت ورکے سبو کې ټول انسانیت گمراه شوی دی ټول له دعوت ورکړي چې د الله لارې ته راشي صحیح شو نو موږ خپل خدای ته نشو ویلې کویر شو ته الله په لار راشه پر زوی ته نشو ویلې چې الله پیغمبر له دومره لوی ذمہ داری ورکړي ټول انسانیت ته وایي چې خدای په لار راشي آسان کارو ګران کارو دی وجه ورته قول ثقيل وي چې دا ډیره درنه خبره ده څه شي ده ان ناشئۃ اللیل تاکہ سرا پاسے دلش پہ ہی اشد وطن دا ډیر مضبوط دی وطن د جبه د زړه د مناسبت په اعتبار باندې د جبه نو کوم سره چې شپې عبادت ته پاسي نو دغه منافقت نه سپکې نه منافقت پکې نه ځکه منافقت راځي پر ریاکارای باندې منافقت پتر راځي پر ریاکارای د شپې عبادت کې پر ریاکاری نه تاسو پېنی البته سوک نہیں بلکہ د شپې عبادت کې ملحوظ هم داري چې په داسې انداز باندې پاسا چې نه د خزه خبر شي او نه د بچي خبر شي صحیح شو ډېر کرنګونه اوس هغه تهجد بس تهجدي چې سړی تهجد له پاسي هغه دوران اتنا یو کړه چې په حقا زه موږ کوم بیا تلاوت کوم خدای دې پارک صفاز ته دینه خوب خدای وبشا ماجمان ملا فقارات تقریبا هغه ډېر خبره ده یعنی هغه ډېر خبره ده چې سړی یا که سړی بالفرض پاسي هم نو باید چې مین لایټ بل نه کی څه مین لایټ بل نه کی داسې ورکوټ لایټ وي چرته و سایډ ته چې هغه بلکې صرف چې دې پکې لار دې شي او منځ کې او صحیح دا زیرو لایټ دی نه دا ډېر صحیح دا زیرو لایټ یعنی دې باندې مینز چې تکلیف نه رسي اسه بل وي سړی په لار معلومول شي البته وړي وړي کمرې دي یو کمره کې یو بندای یو کمره کې یو بندای اوس د خپل کمره کې یو بندای صحیح شو ماشومان خدا په لوی کمره کې ودی یو الله دې بل ځای هزار بهر علی روم کې ازای کې واده چې تا پتا نه لګي صحیح شو موږ ته توفیق هم نه کیږي چې کله کله جوړ شي چاته نه پته لګي دا خبره ده ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا ومقیلا دا ډیر مضبوط د مناسبت اعتبار او وطئا معنا وتعیت اصل کې پامالول ته وي څه ته ویل شي پامالول ته نو آرام طلبی چې دا ډیر آرام طلبی دا د مسلمان سره مناسب نه ده مسلمانان چې آرام طلب شین دی په دې غلامان وي مسلمانان چې څو پر جفاکش وي نو غلامی نه برداشت کوي صحیح شو افغانستان چې نه غلام کې د ولی اوسم کتاب کې واقع لیکل چې په سپین بولدک باندې چې کله انګريزان رااله کوم ځای باندې سپین بولدک باندې نو دغلطه یو فارمر یو کته څوک یو کته یو بزګر یو کته چې هغه په خپل پټي کې فارم کې کار کو نه انګريزانو تاسو کو انګريزانو ته تاسو کو
وی کدل ته فرنګیان را نه سبق کوي ناغوي جنگي ګور سره یې سبق وی جنگي ګور سره وی په سب ور سره جنگيږي ناغه د واسکټ جیب تلاش نو وچ ډوډۍ ور سره اپیاز ور سره انین یې په دې ور سره جنگيږي هغه فرنګیان یو بل توګه سره د قوم سره جنگیدل ګران دي ځکه دغه جفا کشیده دغه سره جفا کشیده ان ناشئه الليل هي اشد وطئا تاکیق سره پاسه دلش په دا ډیر مضبوط دی د نفس د پاماله د پاره واقوم قیلا ډیر بیلنس د خبره اعتبار باندې نو کوم سره چې شپې عبارتونو ته پاسي دا خبره هم بیلنس شي الله تعالی دنه طبیعت کې داسې میکانیزم دی ولفي چې خبره کې ډیر اعتدال سره خبره کوي جذباتیت پکې نه څه شي ایموشنالیزم پکې نه نو دا شپې عبارت سره ځان عادت کوي دې سره ډېر فائدې کیږي دې سره ډېر فائدې کیږي او بیا تاسو خود شپې اکثر جابم کوي تاسو ډېر آسان ده صحیح امیت کې کوم رس کې کوي اگر اس د څلور رکعات مستقو ان لک فی النهار تاکي سرتار پر پورس کې سبحان طویلا لوی تسبیح دې پنځه منځونه دي یا دعوت هم دي واذکر اسم ربک آیات ونم طرفتا وتبتل الی تبدیلا اذان را کټ کا الله تعالی طرف ته کامل کټ کول سره چې خدای عبادت کړه کې چې مخلوق پاره کې رکاوټ جوړ نشي رب المشرق رب د مشرق او د مغرب د نشتره معبود مگر دې فتخذو ناقید او ساته د باندې وکیلن د کارساز واصبر علی ما یقولون صبر کو په خبره چې دوی وي نو دی پیغمبر اسلام ته ساحر نه الله تعالی ورته دې باندې صبر کوا واجرهم حجرا جمیلا and leave them alone in a kind way واجرهم حجرا جمیلا معنا leave them alone in a kind way ډیر نرمای سره دیو صحیح تفریدا وذرنی اپریک دما یعنی ته ریټالیټ کوما ته ریټالیشن مکوا وذرنی پریک دما والمکذبین ادا تکذیب کون کی اولن نعمت چې دا ارباب التعیش دي اولن نعمت معنا ارباب التعیش دي یعنی ډیر د عیش پرستای ژوند کې وخت یې ومائلون واخور کدوی لقلیان لکل ان لدینا تاکک سر منخواکی انکالن و دیخپو کی کم زنجنو چی اچی گی منگو تبیڑای ہوئی وجحیما اور دے وطعاما خوراک دے ذا غصتن غصہ غصہ کو پیجنے اینگر اصل کی دا غصے مانا دارا چی کم شیستا پا مرائی کرن خلی کم شیس جلے په مړای کې ونخلی نو وطعاما ذا غصه داسې خوراک به چې مړای کې بنخلی د جهنميانو خوراک به داسې خوراکي چې او بل الله فرمای ولهم بقامع من حديد چې سړي مړای کې شي ونخلی یا د غوي ونخلی انا موږ ولا سل ذکر صحیح نو چې جهنميانو نو فرشتہ رسول الله دغه سره یو مارتول دي سو یو همر به ورته نو بوله دي 60 اخلاص صحیح وطعاما ذا غصة وعذابا عليما دردناک عذاب یوم ترجف الارض پاغو رزباله ترجف الارض چو خوزی گزمکا والجبال اغرنا وکانت الجبال اشغرنا کسیبا میلا پشاند الوطن کو شگو پشاند الوطن کو ریگ تاسو ریگ وائی ان ارسلنا الیکم تاکي سره مولې غلې تاسو رسولن پیغمبر شاهدن علیکم چا گواه پتا سو یا استاد تاسو کما ارسلنا لکه چې لګلې مونږ فرعون ته رسولن پیغمبر فاصا فرعون رسول نافرمانی وکړه فرعون له پیغمبر فاخذنا ان سمون دې اخذا وبلا فسخت گرفتی فكيف تتقون پس تاسو وسنګ محفوظ کیږئ ان کفرتم کو کفر مکړي یومن دا هغه ورځینا یجعل الولدان شیبا چې داغه hebat به وګرځي نو جوانان بوډاګان د ډېر hebat د وجه بنوجوان بندو بوډا شي السماء آسمان با منفطر چاودن کے بہی پدبانے کان وعدو مفعولا دا دواد دا اللہ تعالی یقینی شوے ان هذه تذکرہ تاکہ سردا صورت تذکرتن کامل بیان دے ریمائنڈر دے فمن شاء اتخذ پس سوچ غواړي نو ادنی صرف خپل تلار دتو ان ربک تاکہ صرف ستا یعلم پوئیږي انک تقوم ادنا چې تو درېږي ادنا کم من ثلث
الليل د ټو تر شپې نه ونصفه یا ادرېږي نیمه شپه وثلثه یا ادرېږي ون تر د شپې وطائفة من الذین معک او یو ډله د هغه کسانو چې دي تا سره هغوی هم تا سره ودرېږي تهجد دپاره والله یقدر اللیل الله تعالی اندازه کوي شپه او ورځ دواړه علم ان لن تحصوه خو خدای ته دا پته ده چې ستاسو سره ټولو دا طاقت نشته چې د شپې ټوله شپه ودرېږئ فتاب علیکم دا اللہ تعالی رجوع کرتا سبحانی آسانی راوستا فقرؤو ما تیسر من القرآن نلولی آغا شے چی آسانوی دا قرآن نا یعنی دمر الولا چی تکلیف ندر کئی کم عبادت چی سڑی بانے بوجھ کی نفلی عبادت نو باید چی اغاو نکی باید چی ذکر چی عبادت غاڑی نشاط سچے غاڑی نشاط سڑے پا خوشای خوشای کی غالمان سیکون منکم مرضا اللہ تا پتر چوی بتا سکے مریضان واخرونا نور خلق یضربون فی الارض چی سفر بکیزما کے یبتغون من فضل اللہ اغیب لٹی مہربانی دا اللہ تعالی یعنی رزق واخرونا نور کسان یقاتلون ای بفائی کے پلار دا اللہ کے فقرؤو ما تیسر منہو نلولی دمرا اندازہ قرآن چی سمرا آسان کی واقیم الصلاة قائم کئی مزور کے زکاة واقرض اللہ قرضا حسنا قرض ورکے اللہ تعالیٰ تا قرض خیستا نمانا خرچ کئی مال پلار دا اللہ کے دا خدای بانے دا سے لکا قرض دا خدای بانے دا سے لکا قرض اوی ارى الاحسان عند الحر دینا وعند القن ملقصتا وزما کہ احسان دیو اصیل سری سروک اغزان بانے دا قرض گنی ازان بانے دا سے گنی دا قرض او کہ مسل سری سر دا احسانو کہ اغوی امی ہو ایسا ہوئی امی ہو وآخرون يضربها واقيموا الصلاة واقرضوا الله قرضا حسنا قرض ورک اللہ تعالی تا قرض خیستا وما تقدموا لانفسکم آغا چه تاسو وړاندې لګئ د ځان خپل لپاره د خیرنا نموه بدا پنځ د الله تعالی باندې هو خیرا ډیر بهتر الوی په اعتبار د اجر واستغفر الله بخنا غواړي د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم تاکي سره الله تعالی بخون کې مهربان دی نو خلاصه د سوره مزمل چې د شپې عبادت کوا اقوال به بیلنس شي اعمال به خالص شي د شپې عبادت کوا اقوال به بیلنس شي او اعمال به خالص شي دیمه مسله د دین کې صبر بډیر کې دیمه مسله د مخالفینو د پاره عذاب تیار دی څلورمه مسله چې د پیغمبر مشن دا مشابه ده د مشن د موسی علیه السلام سره چې د فرعونیت مقابله وکړي د فرعونیت مقابله وکړي او پنځمه مسله چې د شپې عبادت کوا to the best of your power چې څومره کول شي او ضمنن پکې دا ذکر دی چې حلال تجارت دا یو نوع عبادت تذکرہ د جهاد د پکې منز زکات او انفاق منز زکات او انفاق د دې حکم دی پکې چې دې اجر د الله په نزد نو دې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علیه وصحبه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران جل اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسكن تلاوته عنا الليل وانا النهار صلى الله خير الحافظ والله